او دومره قوي جادوی پر رسول الله مبارک باندې کړو. کم ځای کې خښ دی؟ بیرې زیروان کې خښ دی. کم یو چینی نه چې اوبه راختلې هغې کې دا ایښی او دا سحر، دا په پیریانو باندې کیږي. ښه د پیریانو په زور باندې سحر او جادو کیږي. داسې موزره خلک هم شته چې هغوی دې دپاره تابع کړي چې خلکو ته تکلیف ورکي، زحمت ورکی. حتی بعضې اوقاتو کې د انسانانو د وس او توان نه بهر شي خبره دا کیږي. ګوره شانې نه غاښونه مات کړي، بیا هغې د ویښتو مبارکو کې غوټه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته جبریل هغې دا کولاو کا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين. رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دروخان الله طول قدر من مینوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. زمونږ نننۍ خپرونه په اخوت او ورورولۍ او دوستي او محبت کې ده. د اسلام مبارک دین موږ ته د اخوت درس راکوي، د همدردۍ درس راکوي، او دا راته وایي چې تاسو خپلو کې سره ورونه شئ. حدیث مبارک کې راځي: کونوا عباد الله اخوانا. ای د الله جل جلاله بندگانو ورونه شئ. او قرآن عظیم الشان هم وایي: انما المؤمنون اخوه. مؤمنان سره ورونه دي. مؤمنان د ورورولۍ مطلب دا دی چې ورونه خپلو کې سره ورونه شول، نو ښځینه د هغې خویندې راځي. د اسلام په جامه، د اسلام مبارک دین په رڼا کې موږ تاسو ټول یو بل سره ورورولي او خورولي لرو. سړی به دا اعتراض کوي چې بیا کافر هغه زموږ او ستاسو څه شی دی؟ هغه په انسانیت صفت کې مونږ او تاسو سره شریک دی چې هغه انسانان دي او مونږ هم انسانان یو. د آدم علیه السلام اولادونه دي، مګر څو توپیرونه لرو. یو توپیر دا دی چې هغوی کافر دي، مونږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو. دویم توپیر مو دا دی چې دا ورورولي او خورولي
زمونږ او ستاسو حقیقي نه ده بلکې معنوي ده. اسلام مونږ او تاسو یو بل سره پیللی یو، یو ځای کړي یو. دا راته وایي چې جدا کیږئ به نه. دا راته وایي چې یو بل سره به محبت کوئ، مینه به کوئ، ورورولي به کوئ. دا نه ده چې د یو بل سره نفرت وکئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بشرو، زیری ورکوئ یو بل ته، نفرت مه خوروئ. یسروا ولا تعسروا، اسانی کوئ سختی مه کوئ. دا مونږ ته د اسلام مبارک دین وایي او دا ورورولي زمونږ او ستاسو شریعت په مونږ او تاسو دومره لازمه کړه چې د نږدې رشته دارۍ نه هم دا راته قوي وګرځوله. احادیث مبارکه په دې باندې دال دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دې باندې صحابه کرامو ته ډیره زیاته یادونه کړې ده، ورونه شئ، ورونه شئ، ورونه شئ. او چیرته د ګیلې په طور باندې ویلي دي. معنا یې دا ده چې تاسو ورونه یې، ورونه خپلو کې سره جنجال نه کوئ. یو خو نن سباني ورورولي ده په خپل ځای باندې، په هغې باندې به سره نه غږېږو. ځکه اوس خلک مشهور متل کوي چې دښمن دې شته وایي نه ورور لري، وایي دې نه لوی دښمن څه شی دی. خو دا خو د خلکو متلونه دي. دا متل خلکو په صحیح ځای کې ویلی دی، خو لیکن اوس خلک غلط استعمالوي. هغې په دې معنا ویلی دی چې څنګه ته دښمن پسې تعقیبي، دقسې به ته خپل ورور پسې هم تعقیبي. څوک ورته ضرر ورنه کي، څوک نقصان ورنه کي، څوک یې بېعزتي ونه کي، څوک یې د مال. نو دښمن نه هم خلک ناقلاري، او چې د ورور مراقبت کې اوسېږي نو هم به ناقلاري. هغې په دې معنا ویلي و. منګه اوس ترې نه غلط استفاده کوو. نو خپلو کې سره ورونه شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي زیری ورکوئ، نفرت مه خوروئ، اسانی کوئ، سختی مه کوئ. ولې کار به د مسلمان داوي چې بل مسلمان ورور ته به تکلیف نه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي مسلمان هغې ته وایي چې د هغې د لاس د ضرر نه او د هغې د ژبې د ضرر نه بل په امان کې وي، بل ته په امان ښه، نه یې د لاس نه ضرر ګوري او نه یې د ژبې نه ضرر ګوري. د دې حدیث مبارک تشریح لاندې علماء کرام ډېره خبره کوي. اوله وینا دا ده چې په لاس باندې چاته ضرب او ګزار ورنه کي، د لاس نه په امن وي. او په ژبه باندې چا پسې بدې ردې ونه وایي، نو د ژبې د ضرر نه به په اماني. دویمه معنا یې علما داسې کوي د لاس د ضرر نه به په امان وي. یو انسان په خپل لاسونو باندې پردی پټی ته ورننوځي او هلته بیا واخش کوي، پردي فصلونه په لاسونو باندې تباه کوي. مسلمان به دا نه کوي ښه، ځکه دا د منافقانو په صفاتو کې راځي. دویمه سفاره کې رب العالمین جل جلاله فرمایي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. محبوبا بازی د دې خلکو نه د سیدی چې داغي خبرې بستا په زړه کې تعجب راولي، تعجب براولي ښه، تعجب به تاله راولي. څومره غوړې غوړې خبرې به کوي، څومره پوهې خبرې به کوي، خو الله فرمایي زه د دې په زړه باندې ګواهي کوم چې دا لوی منافق دی ښه، لوی جګړه کوونکی انسان دی. نه غواړي چې د مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد قائم شي.
رب العالمین جل جلاله بل آیت مبارک کی د دین اور صفات بیانای د منافقینو بد صفات بیانای وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللہ جل جلالہ فرمائی کل چستا د مجلسنا دا منافقین پاسیگی یا رسول اللہ نو آغین بات سکی لیفسد فیہا پا دیزمک کی فساد کئی یو سر جگڑا بل سر جگڑا بل سر جگڑا دا ٹول کئی خواہ دسا دا پارا فساد دا پارا امت کی فساد پیدا کی وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ د خلقو فصلونا تبا کئی د یو پٹی تن نوزا فصل کے منڈے جوڑے کا د بل پٹی تن نوزا د شپے داغ فصل خراب کا دا د دې د پاره کوي خلق کا وګوري چې دا پلان کی سړی منډه والا په فصل کې پلان کی سړی د پلان کی فصل خراب کا الکه دا خو ډیر بد سړی دی ښا وګوري سرچینه د کم زینه د چا سره کینی پاسی خلق بوای چې دا د رسول الله سره کینی پاسی نو خلق بیا خپل کې دا وای وای کې دې شي دا تربیت ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ور کړی وی محبوب دا ورانه زکه کې چې ستا په عزت باندې داغ لګای دا د منافق کار دی ښا ستا په عزت باندې داغ لګای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای تاسو زیر خپروي نفرت مخپروي یسرو ولا تعسرو آسانی کوي سختی مکوي نو دام آسانی دا چې مسلمان د لاس او د جبه د ضرر نه بخلق په امانی یو ځلی یو مولوی صاحب دا حدیث ویلې یو منطقی مولوی صاحب په باندې اعتراض وکړ اعتراض داو ورتوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دلتا یاد کڑے دے من لسانی ہی و یدی ہی نو ید خو مفرد دے نو یو لاس تراجی دا نو دیکھ رسول اللہ مبارک یو لاس یاد کڑے دے نو چی یو لاس یاد کڑے دے خیلاس دے کچا پلاس دے که خیلاس یاد کڑے وی پچا پلاس دے پا دے مخ باندے پس پیڑا وهم خپکی گی ونخا او که چپلاس یاد کڑے وی نو بیا بدی پا خیلاس باندے وهم زکه د مسلمان د یو لاس نه بخلق په امان کې وي نو کبل لاس باندې ضرر ورکې نو خیر دی ظاهر د حدیث داسې معلومیږي اغه عالم ورته جواب ورکي وای دا خورا ورستی خبره ده قرآن عظیم الشان کې رب العالمین جل جلاله فرمای یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اللہ فرمائی اے د ایمان والاو کله چې تاسو اراده د مانزه د ودریدو کوي او تاسو بیا ودسئ نو دغه وخت کې به تاسو فغسلوا وجوهکم ومنزئ مخون خپل نو استا مخ خو یو دی کنه او قرآن درې یاد کړی دي نو چې قرآن درې یاد کړي باید چې درې مخونو مینځه کنه نو منطقی مولوی صاحب دغه وخت کې بند شه او ورتوای من قواعد لرو قواعد مدادی کله چې جمع په مقابله د جمع کې حساب شنو معنا په وحادو باندې ورکي معنا دا ده چې هر یو نفر پاسې گئی هر یو نفر او هغه خپل مخونو مینځي نو جناب مولوی سے محترم ورتوائی دلتم د ید نه مراد جمع ده ذکر ډیر زیونه په شریعت اسلامی کی الفاظ داسې راځي چې الته مذکر وي مگر مؤنث پکې داخل وي تقریبا نارینه یاد شوي او خزینه پکې ضمناً شاملي یو ښه مثال دا غینه دا دی مونږ تاسو چې کله یو ځای ته لاړ شو هلته زنانه ناستې وي او خپلوانی موی یعنی مور وی یا خزوی او ورسره خویندې ناستې وي
مونږ او تاسو چې سلام کو نو السلام علیکم وایو. دا خو د مذکر جمع مذکر صیغه ده، باید چې السلام علیکم نه ویلې شوی وی. علما لیکي وینا کله چې حکم عام وي نو هغې کې بیا تفصیل ته ضرورت نه وي. دلتم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عام خبره کوي، تفصیل ته ضرورت نشتا، تفصیل ته ضرورت نشتا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې د ژبې د ضرر او د لاس د ضرر نه به خلک په امان وي. ذکر ورولي ده کنه. قاری محمد طیب رحمه الله لیکلی دی، محتمم د دارالعلوم دیوبند په خپل خطبات کې وای یو سړی راغی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ توائی، اے رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، زما پکور کے منگا کانڈیر دی، سو کم چید دینا اللہ تعالیٰ نے جاترا کی. رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور فرمائی سوری بن کا وی بیا می گاونډي ته ضرر ورکوي، وی نه بیا ورته دوا کیدا، وی نه د هغې نه م تښتي ګاونډیانو کره. رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمائی ته څه غواړې؟ وی زه دا غواړم چې دا زما کورم پرېږدي او د ګاونډي کورم پرېږدي، هغې ته م ضرر ورنه کي. زه غواړم چې دواړه په امان کې شو. داسې خلک په دنیا کې تیر شوي دي چې هغې ګاونډي ته ضرر نه ورکوي. په ځان باندې تکلیف تیری خیر دی مگر ګاونډي ته ضرر نه ورکوي. ځکه دا موږ ته د اسلام مبارک حکم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ما ته جبریل امین راته د ګاونډي باره کې دومره خبرې ما ته وکړلې، زه وویرېدلم چې دا ورسره په میراث کې شریک نشي. دا خو ډېر قوي خبرې وکړې. ښه قرآن عظیم الشان ذکر کوي والجار الجنوب، دې د پاره ذکر کوي چې تاسو به یو بل ته احترام لرئ، ورورولي به قائموئ، تکلیف به په ځان باندې اخلئ مگر مسلمان ورور باندې به تاسو تکلیف نه پرزو کوئ. خیر دی تکلیف په ځان باندې واخله، که ستا چېرته وس او توان وي د یو مسلمان دپاره د ښېګړې لاره وګوره. مشکل نه لري که ته لږ زره په سختۍ کې واقع شو، رب العالمین جل جلاله به د هغې اجر درکوي. اجر خو چېرته تلی نه دی که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خلکو ته وایي د دین خبرې ورته کوي او بیا ورته وایي ان اجري الا علی الله، زما اجر نه دی مگر په الله جل جلاله دی. الله جل جلاله نه اجر غواړم. وما اسألکم من اجری ان اجری الا علی الله، زستاسو نه په دې باندې څه نه غواړم، د دې اجر د الله تعالی نه غواړم. پیغمبرانو واقعات چې کله نقل کېږي د تبلیغ د هغې نه بعد په آخره کې دا خبر راځي تاسو نه څه نه غواړم. ښه حضرت نوح علیه الصلاة والسلام باره کې راځي 9.5 کاله تبلیغ وکړ، خو د دې سره دا معامله شروع وه کله چې به قوم ته دعوت ورکړه د توحید، هغې به راولګېدل، تکلیف به یې ورته ورکاوه. کله چې به دا مبارک زخمی شه یا بیهوشه به شه او کمبله کې به یې تو کړئ او ډاګه کې به یې واچو، هلته به یې وغورځو. ښه د هغې نه بعد کله چې به نوح علیه الصلاة والسلام مبارک را پاسېده، په هوش کې به شه، بدن مبارک کې به لږه دمه پیدا شوه، بیا به خلکو ته آواز کو یا قوم لا اله الا الله تفلحون، اے زما قوم لا اله الا الله وایي کامیاب بشئ. دا خو هم د کامیابۍ راز دی. ښه کامیاب بشئ. الله رب ذوالجلال هم د کامیابۍ په لار روان کی.
اے زما قوم لا الہ الا اللہ وائے کامیاب بشئی. ولی دا خبری کئی ټوله سختی په ځان باندې زغمی مگر بل چا د تکلیف نه ور کوي. دا د مسلمان شان دی. ګورا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې د لبید ابن عاصم لوریانو سحر کړو، جادوی کړو، پاغه کې مبارک وجود باندې ډېر تکلیف راغی. سورج دا تکلیف موجود یا شپږ میاشتې یا سلويخ ورځې یا یو کال. تطبیق علماء کرام دا سے کئی سلويخ ورځې اثر ډېر زیاتو، شپږ میاشتې اثر کم شوی او لږ لږ اثر پاتې تر یو کال پورې بیا ختم شو. مگر سره د دې دومره تکلیفونو کله چې رسول الله مبارک په خوب کې ارسه ولیدل، عائشې بیبي ته وایي الله تعالی ما ته زما علاج وښوده. څه شوي دي؟ وایي فرښتې راغلې په خوب کې، یو مې په خو طرف ته ولاړه، بل مې سر طرف ته ولاړ، یو بل نه پوښتنې کوي. د مریضۍ پوښتنه ترېنه وکړه، ورته وایي په دې باندې سحر شوی دی. چا کړی دی؟ لبید بن عاصم نوریانو کړی دی. کوم ځای کې خښ دی؟ بیر زیروان کې خښ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاړ او دومره قوي جادوی پر رسول الله مبارک باندې کړو. کم یو چینی نه چې اوبه راختلې هغې کې دا ایښی او دا سحر، نو د هغې چینی اوبه یې داسې کړې وې لکه د نکریزو اوبه. او صحابه کرام فرمای دا د قجورو باغو، د قجورو باغ باندې دومره اثر کړو چې د قجورو باغ دا سرونه داسې راښکتو لکه د شیطانانو سرونه. مونږ تاسو چاته چې په قاري ګورو لکه سر دی د خر غوندې دی، داسې ورته وایو. پښتو کې محاوره کې وایو، اگر چې الفاظ صحیح نه دي خو بد الفاظو کې داسې وایو. عرب بیا د شیطان مثال ورکوي. د دې سحر اثر دومره زیاتو چې په ونو باندې هم شوی او په اوبو باندې هم شوی او دا په پیریانو باندې کېږي. ښه د پیریانو په زور باندې سحر او جادو کېږي. رب العالمین جل جلاله دې زمونږ او ستاسو د ټولو حفاظت وکړي. داسې موزره خلک هم شته چې هغوی دې دپاره تابع کړي چې خلکو ته تکلیف ورکړي، زحمت ورکړي، په سختۍ کې مبتلا کی. حتی بعض اوقاتو کې د انسانانو د وس او توان نه بهر شي خبره دا کېږي. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله هغه څیز راواغست کم باندې چې سحر شوی و، مومو کې تاو کړی د هغې شانې نه غاښونه مات کړي، بیا هغې د ویښتو مبارکو کې غوټه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته جبریل راغی دا کولاو کا، خو پام کو چې دا ونش کېږي. رسول الله مبارک ورته وایي چې دا خو نشم کولاولی، ځکه د ویښتو غوټه خلاصول دا د انسان د وس او توان نه لرې ده. آخری دو آیتونه راغله، دو سورتونه راغله، سوره فلق او سوره ناس. رسول الله مبارک چې کله قل اعوذ برب الفلق وایي یوه غوټه خلاصیږي، من شر ما خلق چې وایي دویمه غوټه خلاصیږي، حتی یو غوټه خلاصیږي. رسول الله مبارک بدن مبارک خپل ځای ته راځي. کله چې کور ته راځي عایشه رضی الله تعالی عنها تنه پوښتنه کوي یا رسول الله دا چا کړیو؟ وی دا د لبید ابن عاصم نوریانو کړیو. وی اوس به تنه بدل اخلی؟ ټکی مې دلته و. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وایي اے عایشې زه الله تعالی ښه کړم نو ولې بل یو انسان ته تکلیف ورکم؟ سبحان الله، ولې بل ته تکلیف ورکم؟ الله ما ته صحت راکنو بس دا لویه خبره ده کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د چا نه ذاتی انتقام نه دی اغستی. احادیث مبارکو کې راځي صحابه کرام فرمایي من تقم رسول الله صلی الله علیه وسلم قط. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د چا نم ذاتی انتقام نه دی اغستی. اکثر خلکو ته به بخنه کوله، اکثر خلکو ته به بخشش کو.
کله چې مکه معظمه رسول الله مبارک ونیول اهل مکه او د رسول الله مبارک سره ډیر زیاته کړی دی مگر سره د هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ټولو ته وایي یا اهل مکه ای د مکې معظمې اوسیدونکو لا تثریب علیکم اليوم د یوسف علیه السلام خبره تاسو ته کوم تاسو زما ورونه سئ په تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته موږ ته هم دا یو درس دی موږ هم داسې اخلاق ولرو داسې کردار ولرو یو بل سره د مینې زندگی د محبت زندگی دا باید موږ تاسو یو فضا جوړه کړو ماشومانو ته مینه ورکو خپل مشرانو ته داسې مینه ورکو چې د کشر په لیدو باندې الحمدلله ووایي مشر د خپل کشر ته داسې مینه ورکي چې دغه کشر د مشر په لیدو باندې الحمدلله ووایي خیر ده کستا یو خواهش قربانی شه د بل چا مقابله کې مشکل نه لري کېدای شي په دغه باندې رب العالمین جل جلاله ستا د بخښنې لاره وګوري ځکه یو شاعر وایي که ته ځمکه شوې اسمان به درنه جوړ شي که اسمان شوې سر د لاندې به ګزار شي عاجزی ډیر زبردست خبره ده دی وجنا شاعر عبدالرحمن بابا فرمای دا کمال نه دی چې خاورونه زر جوړ کی دا کمال نه دی چې خاورونه زر جوړ کی زر چې خاور کی رحمانا هنر دا دی یو بل سره باید چې دغه سمین ورور ولی رب العالمین جل جلاله دی زمونږ او ستاسو زندگی د شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې درست کی باقی په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.